چې د چام ښځی د هغه دپاره دا د نصیحت خبرې دي او د کمې ښځې چې خاوند دي د هغه هغې دپاره هم د نصیحت خبرې دي چې ښځه خاوند به یو بل سره سینګ ژوند تېروي. زمانونو د رسول الله مبارک یو حدیث دی، بس هغې ته ګوره اوس. نبی علیہ السلام د خاوند متعلق فرمایي وی خیرکم خیرکم لأهله. خلک وی پلان کې ښه سړی دی، پلان کې سړی ډېر ښه سړی، ډېر زبردست سړی. نه د حضور پاک مبارک نه تپوس کو چې ښه سړی څوک دی. رسول الله مبارک فرمایي خیرکم، په تاسو ټولو کې غوره سړی، په تاسو ټولو کې ښه سړی. خیرکم لأهله چې خپل کور ښځې بچو سره ښي. هلکه خبرې مه کوئ، پرېږدئ. چې کم سړی په خپل کور کې خپلې ښځې سره او بچو سره ښي، دا په تاسو کې ښه سړی دی. بارخوار سړی ښي، یار دوست سره ښه ژوند تېروي. چکر چې کور خفه شي یار دوست ته ویده چې ځو مري ته، چې کور خفه شي یار دوست ته ویده چې ځو چې مړه چکر ولګو. نو بارخوار سړی ښه سړی دی. او چې کور ته راننوځي نو زمرۍ یې د بریتو نه نیولي، ښځې ته غوسه ی. نو حضور پاک فرمایي خیرکم، تاسو ټولو کې ښه سړی او بهترین هغه دی خیرکم لأهله چې خپلې ښځې بچو سره ښي. وانا خیرکم لأهلی، او زه په تاسو ټولو کې د خپل اهل سره ګورې ښیمه. رسول الله مبارک د خپلو بیبیانو سره او د خپلو بچو سره د خپلو غلامانو سره او د خپل خاندان سره بهترینه زندگی تیره کړې ده. سړي ته داسې وي چې کور ښه ژوند تېر کا، چې ښه لري صفت وکړي. او زه به یې در یو څو مثاله درکړم. یو ځل نبي علیه السلام مبارک اوبه وغوښتې، عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره جام په لاس کې وی عائشې چې ته کله اوبه وڅکې نو باقي ماله راوړه. او ورته وی نه د الله رسوله مخکې به تو وبسکې بیا به وروسته زه څکم. وی نه تو څکه. نو عائشې بیبي اوبه وڅکلې، نو بیا یې وله جام راوړه. نو چې جام یې راوړه نو رسول الله مبارک ته تپوس وکړو، وی عائشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وې؟ نو عائشې بیبي ورته ګوته ونیوه، وی صاحب په دقه ځای مې شونډې پرتې وې، دقه ځای مې شونډې پرتې وې. قسم دی حضور پاک مبارک د عائشې د شونډو په ځای خپلې شونډې کېښودې او بیا وڅکلې. اوس یو سړی ښځې سره دومره مینه کوي او د خپلې بیبي سره دونه محبت کوي چې د هغې شونډې په کوم ځای لګېدلې او ته په دقه ځای د شونډې اکدم دا ښځه به ترې قربانېږي او که نه به قربانېږي. زمونږ ستاسو نه مخکې ښځه اوبه څکي شي، او خو دې څکي، ای څه دا مردارې شونډې دې نیولې دي، ټول جام دې ولاړه، خدای بیخ وباسه، ورشه توی که شابه او جام شوړه که، نه بیا پکې اوبه راوړه. دا د شریعت خلاف خبرې دي. ښځه څه وینځه خو نه ده، ښځه د سړي څه نوکره خو نه ده، خو چې ته سینګ د الله بنده دا هم د خدای بندګۍ ده. ته چې سینګ په دې خفه کېږي چې زما دې څوک بېعزتي وکړي، الله هم په دې خفه کېږي چې ته د ښځې بېعزتي وکړې. نو حضور پاک فرمایي چې بهترین سړی هغه دی چې هغه د خپل اهل و عیال سره ښي. او زه تاسو کې په دې صفت موصوف یم، زه د خپل اهل و عیال سره او د خپل کور د خلکو سره ښیمه، بهترین یم. خیر معنی بهترین. او په شمایل ترمذی کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جون کې ما ضرب امرأة ولا خادما قط، نه بیبي له ډب ورکړی دی، نه غلام او نوکر او خادم له ډب ورکړی دی په خپله زندګۍ کې. او که ته وایې دا دومره ښه اخلاق، قسم دې د ټولو دنیا د خلکو اخلاق یو ځای کا، که د رسول الله مبارک د یوې بیبي په اخلاقو کې د خپې دوړې ته رسېږي. دا ولې دا ژوند یې ښکلی تېره په زور او په والو ښځه نشي تابع کولی. په مینه به ښځه تابع کې، په محبت به ښځه تابع کې. زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو ډېر لوی عالم، یو ډېر لوی مفسر
مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه جو سړی تیر شوی دی په خپل قصه کوي وی هغه وختو چې زه په دارالعلوم دیوبند کې هم طالب وم دا د مور او پلار سیکانو دی خدای مسلمان که نو په د دیوبند د کلي نوم دی د دیوبند په دې کلي کې یو سیټ و مالدار سړی و خو سیټ نیک سړی و لور یې پیغله شوې وه د سیټ لور پیغله شوه نو د لور هم دا خواهش و چې یو عالم سره نکاح وکړم او د سیټ صاحب هم دا خواهش و چې زه دا خپله لور یو عالم له په نکاح کوم یو بل سره مشوره وکړه چې زما د لور هم خواهش دی زما هم خواهش دی او دا لور چې یو عالم له په نکاح کوم نو چا ورته وی چې عالم ګورې نو خو دغه دارالعلوم دیوبند دی علما خو هغې ته معلوم دي هلته ورشه نو محتمم صاحب ته ووایه نو لور له به دی چې یو ښکلی عالم وګوري دا به ډېره ښه ده نو سیټ صاحب شو انا لله و انا الیه راجعون ټول ووایه بجلی چې لاړه شي یا تکلیف راشي زر انا لله وایه نو که په دې مدرسه کې داسې یو نیک غوندې عالمي نوجوان نو ما ته وښایه چې دا لور ور په نکاح کوم یاره په دې لار راتلم په دې چمن کې مې یو لیک ولید او مې خوښ شو که هغه واده نی کړی او د هغه خواهشي نو لاول مې اخ دی او که بالفرض د هغه زړه نه کېږي یا واده کړي بل به راله وګورئ محتمم صاحب هوښیار و هغه وی ودرېږه د د خوښې دا بلاول وګورو هغه پسې هلک ولېږه راویې غوښته مولانا احمد علي لاهوري وی زومه وی ما ته محتمم صاحب وی چې دا سیټ صاحب دی زمونږ د دې کلي د دې دیوبند دیم نیک سړی دی لور هم نیکه ده د دواړو دا خواهش دی چې یو عالم سره دا لور په نکاح شي نو تا باندې راتېر شو ته خوښ شوې څنګه دی خیال دی واده دې کړی دی ما وی چې نه نو څنګه دی خیال دی نو ما وی چې یاره زه خو غریب سړی ما زما خو مور او پلار سیکان دي او زه مسلمان شوم هغوی د کور هم شړلې ما زما څه دي او دا خو د سیټ صاحب لور ده دا به ما سره ګزاره څنګه کوي وی سیټ صاحب وی چې زما لور هوښیاره ده او دینداره ده ابه تا سره په سپوره ډوډۍ هم ګزاره کوي خو ستا خوښه ډېره ښه ده خوښه مې ده په پلان کې ورځ به موږ راځو نکاح به تړو مولانا احمد علي لاهوري صاحب وایي چې هغه ورځ شو د نکاح د تړلو وی زما یو جوړه به دویمه نه وه نو ملګرو ما ته وی چې دا جامې دي خیرنې دي او مهرباني وکړه زمونږ واچوه خو زه په دې پوه شوم چې د دې ملګرو جامې په ما برابر نه دي په دې کې اوبه دي ښکارم د چا غټې دي د چا لنډې دي مشوره یې دا راکړه طالبان هم زمونږ یو بل سره خوش طبیعتۍ ډېرې کوي وی چې غسلخانې ته ننوځه او اوبه هم لامبې سرسونت به وکړي جامې به برابر کې او بیا به لنګ ووې او بار به روځي دا جامې دې نه چوڼ کا او بس نور ته به یې واچې او بس اوبې بادې او بس وچې به شي وابچې ما چې یاره دا خبره ټیک ده وی غسلخانې ته ننوتم ویښته نوکان وغیره مې برابر کړل اومې لمبل او جامې مې ځان له ووینځلې او لنګ مې و بار راووتم خو بس طالبانو را سره چل وکړه او زه مړو پوه نه شوم ورځ د وریځ به او نرۍ نرۍ باران او جامې کم دی او چی دی جامې بادوم او هوا له ورکوم او جامې کم دی او چیږي او طالبان هم را پورې خاندي چې ټینګ شه وی خیر جامو نه څه ناسه اوبه اوچې شوې خو نمجنې دي مې واچولې یخني به پکې رپېدم دې کې مې سخر راغی د سخرونه مې رالل او خیان مې رالل نکاح تړلی کېږي چې سخر مې ما ته وکتل نو سخر مې پېښ و چې د دې غریب هم دقه یو جوړه ده بل ورځ چې راغلی هم دقه و نن هم همغه ده او ځان لینځلې ده او لا اوچه شوې نه ده په ما پوه شو وی نکاح وتړلی شو د نکاح نه پس واده شو ښځه مې کور ته بوتله مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه وایي چې ښځه خو د سیټ لور و نیازبینه وه او ما سره سو ټماټر خوره اوچه ډوډۍ ځان له خوشته کاغۍ باندې ګزاره کوه ډېر بد حال و دغه وخت زما او زما د ښځې اوچه ډوډۍ به م اوبو کې خوشتول او ګزاره به م پرې کوله او د ټماټر او د مالګې سره به م ډوډۍ خوړه
دې زمانه کې چې ښځه واده شي نو یا په سبا یا په اومه پلار کره دی. هغه زمانه کې داسې نه وه. ابه میاشت پس 2 میاشتې پس جنۍ د پلار کره تله. چې میاشت پس مې ښځه پلار کره لاړه نو پلار ته تپوس وکړه سیټ صاحب وی بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا؟ لوری خاوند څنګه ومونته؟ خاوند څنګه دی؟ نو که د دې زمانې ښځه وې بلا شیشکه نو څه به یې وې؟ ای پلاره غرقه دې کړم، چاله دې ورکړم، ملا له دې ورکړم چې ډوډۍ در سره نه وه نو په دا اوبو کې به دې غورځولی وم، یو ورځ مرګ وراغلی به و نو په ما خو هره ورځ مرګ تېرېږي، چای خو یې پرېږده خو ډوډۍ هم نشته، ترکاري هم نشته، دا چاله دې په نکاح ورکړم؟ تا زما تپوس نه کو، د خاوند تپوس دې زما نه کو. لیکن هغه جینۍ دینداره ده او د مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه اخلاق اوس ګوره. تپوس یې ته وکړه چې بیٹی شوهر کو کیسے پایا؟ لورې خاوند دې څنګه ومونته؟ او ورته څه وایي؟ وی بابا وی دنیا کې به مې د جنت خبرې اورېدې چې جنت به راځي او داسې خوشحالي به وي پکې او داسې د زړه سکون به او بنده به پکې ډېر زیات خوشحاله وي. بابا قسم په خدای چې په دنیا کې ماله خدای جنت راکړی دی. او مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لکھی په خپل بیتی کې وی یہ وہ وقت تھا جب احمد علی نہ تھا، آج احمد علی ہے. وی دا هغه وختو چې زما دا مقام نو او ما ته ښځې جنت وی، اوس خو الحمدلله احمد علی دی وی. د کشف خاوند یو ځل یو سړی والا راغی وی ستا په ګاونډ کې 2 کسان مړه دي او صاحب جنازه به تکې په پلان کې تیم د سرخکته کوي ایک جنت کو گیا ایک دوزخ کو. نو مرګر وته وی شاګردانو وی صاحب دا دومره دعوه خو پیغمبر هم نه ده کړې، د غیب علم خو الله سره دی. تا ته څه پته لګي چې یو جنت ته لاړ او بل دوزخ ته لاړ؟ بس میں نے کہا آپ پوچھ لے. ما اوی تاسو تپوس وکئ چې معلومات یې وکړل خبره ټیک و خطا. وی چې هغه کوم جنت ته تللی هغه اکسیډنټ کې مړو او رسول الله مبارک فرمایي صاحب الهدم شهید، اکسیډنټ کې مړو جنت ته لاړ او بل مری ته تیزندی چولې و ځان لې ځان یې پانسي کړی و. دې ته کشف وایي، د بزرګانو ته کېږي. یو ځل یو سیټ ورپسې راغی وی صاحب جومات مې جوړ کړی دی، لومبې مونځ به پکې تکې، افتتاح به تکې. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وی ډېره ښه ده چې لاړ او په جومات یې قدم کېښود وی کاش بہت اچھا مسجد ہے، بہت بہترین، کافی خرچہ کیا ہے اس مسجد پر، بہت خوبصورت، لیکن کاش کے حرام پیسوں پر نہ بنا ہوتا. ډېر خشته خوبصورت جومات دی خو افسوس چې په حرامو نه وی جوړ نه ښه به وه. نا سیټ ته چا وی ټنګ یې درکړه که نه؟ همدغسې ښې درته یې واوروله چې په حرامو دې جوړ کړی دی که نه؟ سیټ وی ټیک وایي، یو ما ته پته ده یو الله ته پته ده، نه زما ښځې ته پته شته نه بچو ته، دا ما د سود په پیسو جوړ کړی دی. دې ته کشف وایي. نو مولانا احمد علی لاہوری وی چې کم وخت زما ښځې وی چې جنت خدای را کړی دی، وی په دې مقام نوم چې دا اوس خدای کم مقام را کړی دی. نو دا ولې ښځه د خاوند صفت کوي؟ دی په دې وجه کوي چې خاوند د ښځې سره ښه ژوند تېر کړي، خشته بهترین ژوند ورسره تېر کړي.